أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدقت يا رب العالمين. دا يهوديانو دا حلال و دا حرام خبر شروع. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمای وای تاسو موای د هغه سیز باره کې چې تاسو جبې د هغې په باره کې لګیا دي او د ځان نه وای چې هذا حلال و هذا حرام، دا سیز حلال دی او دا حرام دی. داسې مه وایه، د ځان نه خبرې مه جوړوئ او د دې باره کې دا مه وایه چې دا خبره ټیک ده. لتفتروا علی الله الکذب، دپاره د دې چې تاسو جوړ کړئ په الله رب العزت باندې دروغ، په الله د ځان نه خبره جوړوئ وې دا شی حلال دی او دا حرام دی، دا خو په الله باندې د ځان نه کیسې جوړوئ. د دغه هغه خبره ده. دا یو حجرې ته لاړم، یو کس د لیلا مجنون کیسه کوله، وایي چې دا په قرآن پاک کې راغلی ده. وایي ما ورته چې قرآن کې خو دا نشته، وایي چې احادیثو کې به راغلي دي. الله دې معلوم کړي. خبره دا ده، یا ما نه یو بابا تپوس وکړه، الله دې ورله عمر دراز ورکړي. ما ته وایي دا عبدالقادر جیلاني رحمه الله دا کیسه په قرآن کې شته؟ ما ورته نه. وایي وی ولی نو مور دا قرآن سره کیسو کتاب دی، وی د فرعون دا کیسه چې پکې شته. اما عبدالقادر جیلاني کله تیر شوی او د فرعون کله تیر شوی، د فرعون د څه دپاره ده؟ خیر نو داسې الله رب العزت فرمایي چې د ځان نه کیسې مه جوړوئ، د ځان نه خبره مه جوړوئ چې دا سیز حرام دی او دا حلال دی، دا تارټي، دا اختیار، دا هیڅ چا سره نشته، دا صرف چا سره دی؟ دا الله سره دی، دا الله خوښه ده. الله درته وایي غیر الله ته سجدې مه لګوه، بس بیا د چا په درونو کې ښکته بر رادا مه کېږه. الله رب العزت درته فرمایي چې دا یو څیز ما حلالې کړی، دا حرام کړی. که ستا طبیعت یې مني ویې خوره، که ستا طبیعت یې نه مني حرام ورته مه وایه خورې مه. الله دې معلوم کړي. او دا د رزق یو ادب هم دی، ښه دا یاد ساته چې کله درته یو څیز وړاندې کړی شم، یو څیز درته وړاندې کړی شم، عملي وایې په ادبو کې که نو بیا به په هغې کې چې دی دا نه راوباسې ویتې چې دی او پکې نه کوې چې دا ټیک دی یا غلط دی، یا یو څه بل ټیک ورته وایې خو غلط ورته مه وایه. بیا یې خوره، که طبیعت دې نه غواړي مې خورې، بس کیسه ختمه. خو دا مه وایه خوراک ته به دا نه وایې چې دا صحیح نه دی، دا دی. او خاص کر چاته میلمه یا چاله له اکرام کړي چې بیا خو بالکل دا ونه وایې، ځکه چې بیا یې خوله ده ماتولو لکه دا دی. بیا ډېر احتیاط پکار. ولا تقولوا تاسو موایې لما په باره د هغه څیز کې تصفو چې جوړوي بیانوي السنتکم زبان ستاسو الکذبا دروغ، هغه څه شی دی؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال چې دا حلال دی، وهذا حرام او دا حرام دی. لتفترو دپاره دی چې جوړوي علی الله په الله رب العزت باندې الکذبا دروغ. ان الذین یقینا هغه کسان یفترون چې جوړوي علی الله په الله رب العزت باندې الکذبا دروغ لره لا یفلحون، هیڅ چارې به هم کامیاب نشي. الله رب العزت فرمایي څوک چې په الله باندې دروغ جوړوي، د ځان نه ورپسې کیسې جوړوي، نو دا به هیڅ چارې هم کامیاب نشي، هیڅ چارې به هم د اور نه خلاص نشي. الله هم دې بچ کړي د اور نه. الله فرمایي که ته چاته په دې باندې نازېږي چې دې ته مې حلال وي او دې ته مې حرام وي، نو الله رب العزت فرمایي د دنیا په اعتبار سره به د ښه کم خدا لږ وخت دی، لږې مزې به د دنیا نه واخلي، بیا څه نشته. الله وایي
متاع قلیل فائدہ لگا دا عیش لگ دی مزید لگی دی ولهم او د دیو دپارا عذاب علیم عذاب دردناک دی اللہ رب العزت دی موسیٰ بی اللہ فرمائی وعلى الذين وبها كسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړیو منګه ما هغه څه قصصنا چې من بیان کړی دي علیک پتا باندې من قبل وړاندې د دینا وما ظلمناهم او من ظلم نو کړی په دیو باندې ولكن كانوا لیکن دیو انفسهم بخبر ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي الله رب العزت فرمایي وی هغه کسان چې هغه يهوديان نو ما وی هغه باندې چې کوم سيزونه حرام او هغه موږ تاسو ته وړاندې بیان کړی دي يهوديان دلته الله رب العزت د هادو لفظ ویل ما دوبنه سپاره کې دا خبره تیر شوې ده موږ ویلو سنا معمولی تفصیلا چې دي ته يهوديان د سوجو ان هدنا الیک کله چې يهوديانو دا سخی عبادت وکړو بیا چې کله د توبې دي ته اهمیت بیان شي یو څه بل څه نو دی وویل انا هدنا الیک یقینا من توبه کې دا موږ رجوع کړی د ستا جانب ته نو دا هدنا د دینه چې دی دا لفظ جوړ شو هادو یهودیانو ګرځي یهود ورته ویل شي یا چې دا منسوب دي د یعقوب علیه السلام د زوی طرف ته یهودا د هغه زوی او د هغې د وجې دي ته یهودیان ویلی شي او یا کم چې دی به کله تورات وي نو دی به داسې راکېده څنګه چې سړی د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي نو تهود دا تهود نه وتري راکېدو ته ویلی شي د دې وجې دي ته یهود ویلی شي چې دی به کله تورات وي نو دی به ډېر راکېده راکېده بیا د هغې تفسیر وړاندې په سورة البقره کې هم تېر شوي دی بیا سورة الانعام کې هم تېر شوي دی چې کوم څیزونه پې الله حرام کړو الله وایي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم الله رب العزت فرمای وی په دې باندې څه سيزونه او باغې کې اخراته او باغې کې چې دې شترمن غوبت وا باغې کې د ګړو بيزونه چې دې په دې کې عادتي هغه چې کومه چربي وا او هغه لګېدلې و د ملا د دې تیر سره الله رب العزت وی دا مې به حرام کړی و او دا کشان نورا سبازه چربی وا او سخاص چربی چې د هغې ورته اجازه تو الله وی دا د دې وجې ما په دې باندې حرام کړو جزایناهم ببغیهم چې دې کوم بغاوت کړو د هغې د وجې پې ما دا سزا ولګوله چونکې دا چربي د دغه ځای نه جدا کول دا ډېر ګران کاري وغیره نو دا څیزونه پې ما حرام کړو سم څیزونه اوښ وغیره د دې غوښه پې ما حرام کړه چې دې به بغاوت کړو نغې تیر شوي خبر الله فرمایي وعلى الذين ويقينا کسانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا حرام کړو منګه ما هغه قصصنا چې خبرې تېره شوي ده علیک چې موږ بیان کړي تا ته من قبل وړاندې د دینا وما ظلمناهم وموږ ظلم نو کړي په دې یهودیانو ولکن کانو نو موږ په دې ظلم نو کړی چې دا څیزونه به حرام کول دا خو د دې د بغاوت د وجې دا څیزونه حرام شو دا ظلم دي په ځان پخپله کړي ولكن كانوا لیکن دیو انفسهم پخپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي ثم ان ربک بیا یقینا رب ستا للذین دپاره د هغه کسانو عملوا السوء چې عمل یې کړي وي د بدې بجهالة په ناپوهۍ سره ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعد ذلك وروسته د دې نه واصلحوا او د ځان اصلاح وکړي ان ربک یقینا رب ستا من بعدها وروسته د دې نه د غفور الرحیم بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی نو الله رب العزت فرمایي وی هغه کسان چې عمل کوي د بدې بجهالة عملو کې د بدې بجهالة په ناپوهۍ سره نو یو عمل په ناپوهۍ سره وکړي یوه ګناه ده ګورې ښه بیا وروسته ورته علم راغی بیا یې توبه وباسي خو ګناه ده که ځکه د اسلام د څیزونو نه به ځان خبرې بیا ځکه که ګناه نه وه نو ثم تابو توبې ته بیا جد نه بیا الله رب العزت فرمایي او یو علماو د دې لاندې لیکلي وي هره ګناه چې کېږي
نو دا کس چې دی دا په منزله د جاهل دی. لکه شیخ عبدالسلام رسوي رحمه الله دې اشاره کړې ده. هغه وایي دا په منزله د جاهل دی چې دی د الله نافرماني کوي او دې ځان ته پوهه وایي دا پوهه نه دی، دا جاهل دی چې د الله نافرماني کوي. او بیا پس د دې نه توبه وباسي نو الله رب العزت فرمایي وایي واصلحوا د ځان اصلاح وکړي. نو خبره دا ده چې عمر د انسان دا تیری دا چاته ولاړه نه کوي. حتی د خلکو عمر چې دی هغه داسې حد ته ورسي چې هغه ته هر ټیم مرګ ښکاري. یعنې عمر رضی الله تعالی عنه ځان سره یو نوجوان مقرر کړي ما ته هر ټیم مرګ یادوه. چې کله ګیره کې سپین ولګېد ورته وایي ځه وایي بس دا د مرګ د ټول نه لوی ځای دی. نو چې کله تا ته پته ولګي انسان دی د ده او د نن سبا ته ورړو تا ته پته نه لګي چې به یې څه ټیم ماله مرګ راسي. عسکر مشران وایي ملا دې ټیټه ګیره سپینه غاښ کنډاس، ملا دې ټیټه ګیره سپینه غاښ کنډاس، نه وباسي د دنیا د چارو لاس. ګوره داسې عمر ته ورسېدی چې د انسان په بدن کې کمزوري شروع شي نو بیا هم د دنیا د چارو لاس نه وباسي. یا توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، چې رحمان لا ناعقل شو نه بالغ. دې حد ته سړی ورسي بیا هم هغه لګیایي دوه کورونه خپلو کې جنګوي غریب دغه شیطان بابا بیا هم لګیایي په جومات کې جنګ جګړې خلک جنګوي. دوه څیزونه په کور کې چې مشر او مشرخه هغه چې دی هغه نقصاني شو هغې روانې کوي نو دغه کور سمې نه خوري. یعنې زمونږ په اصطلاح کې بابا او بیبي یا بوډا او بوډۍ دا چې روانه شوه کیسه به صفایي نو کور روان دی بس هغه سمې نه خوري. په جومات کې د پخودۍ کې نو چې یو بابا درته روان شه د دې امامه ډوخرز بیا شته نه بیا غریب. او که یو بابا درته همدکه بابا سمې دی به جومات هم سبا کوي د جومات به خیال هم ساتي دی به بانګ هم وایي دی به چې دی قامت هم کوي او په هر کار د نیکۍ کې به دی روان دی. او که یو درته روان شه که نه بیا امام ته یې غریب ته اوس چلې لوزه یا کال لګوه مخ مخه الله دې معافي وکړي. نو خبره دا ده یا نو زموږ عمر هغسې په تباه کېدو او په خراب ژوند دا تیر شي خو چې بیا خدای پاک داسې عمر ته ورسولي چې تا ته اندازه ولګېده نو بیا خو دا ده التایب من الذنب کمن لا ذنب له. یو کس توبه وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي داسې ده چې دا ګناه کړې نه ده دا بندګانو حقوق یې هغه به ادا کړي. او نو خبره ده خو موږ ګناه ته نه ټینګېږو په خدای کې. یعنې دغه هغه د یو د چا متعلق مشهوره ده وایي دې ډنګ ته نه ټینګېږي که نه نو هغې کې یو بابا و 70 کالو ته رسېدلی نو بچو ورته چې بابا ته کم ځای کې چې بس د ډولکي اواز راشي نو ته ورته ګډېږي. مونږ خو به د خلکو ته وشرمېږو خلک وایي چې د 70 کالو پلار هم د هر ځای کې ګډېږي. هغه ورته چې زه وایي واده را سره وکړه چې بیا به نه ګډېږم. هغه ورته صحیح روټۍ ته ناست و چېرته نو هغه د لرې نه چېرته اواز راته واده یې خو کړې وه هغه چې دا اواز غریب اورېده نو نوړۍ داسې راوچتو نظر یې کېښوده. هغې ورته بابا ولې وایي نه هسې مې روټۍ کېښوده نو بیا یې راواښته نوړۍ وخوړه چې دوباره بیا د اواز لږ رانږدې شه نو بیا یې چې نوړۍ کوله نو بیا هغه یو ځای ورته چې بابا ګورې واده دې کړې ده وایي او که نه نو هغې یې وخوړه چې ښه رانږدې شه که نه نو ویې د انګریا پټکې وغورځو وایي دې ته به چاپلار ټینګ شي ده دې خیال دی واده مې کړی دی دا کوره مې وباسي هم دې ته نشم ټینګېدی. نو خبره دا ده چې مونږ ګناه ته د ټینګې نه یو ګناه ته او بیا نتیجه د هغې ډېره ګډوډه چې واده دې کو په ډول او په سورنا رحمان به وایي چې واده لوی غزل یې پې لیکلي چې واده په ډول او سورناو کې نتیجه بیا خراب وي بیا پې ولیکوي ویر پې بیا ولیکوي بیا پې جاړي د هغې نتیجه ده د هر ګناه نتیجه هغه خراب وي. الله هم دې وساتي. نو خبره دا ده رحمان بابا وایي ورځ دې تېره په شومې کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه فشتاب دې تله دي که پوهېږي غافل مشه د دې عمر له شتابه دلته دم و قدم دواړه په حساب دي
فالغلط دلار مکتبی حسابا کنیکی بدی تلل دی پا میزان شی تلواخلت پخپل عدالت کا چی نیکی بدی پا میزان دی تلواخلت پخپل عدالت کا چی اقتاب یا ونیزش بیا بسکڑی اس چی سوری لردرومی لأفتابا نو اللہ رب العزت تیرا تمافیو کی توبی دروازہ کولو دا حتی یغرغر حدیث کی راضی ترسو دی چی سا یعنی زن کدن در باندنی شروع شوینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا توبی دروازہ کولو دا او بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو بندہ تو واسدا دی داسی دا گناہ پاک شو گویا دی پا دا وقت دا مور نا پیدا شو بالکل پاک انسان نو اللہ رب العزت تیرا توفیق راکی او الله دې راته توفیق راکړي چې د بندګانو حقونه مدا کړو خلک بیا وایي که نه وایي دا پلانکي مولا هم شو بیا هم د بندګانو حقونه ورسره وایي دا پلانکي ترجمې ته هم ناسي بیا هم چې د پلانکي حقیقي کړي پلانکي فضایل اعمال ته هم ناسي بیا هم د پلانکي نو موږ وایو دغه یو عمل یې ښه دی دغه یو عمل یې ښه دی او که دغې پکې کار وکړي انشاءالله نو دا نور عمل هم پکې خدای پیدا کړي الله دې موږ ټول له توفیق راکړي ثم ان ربك يقينا بياربستا للذين دفاردها كسانو عملوا السوء عمل کړي د بده بجهالت پنا بوئے سرا ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعد ذلك رستو دينا واصلحوا او دزان اصلاح وکي ان ربك يقينا ربستا من بعدها رستو دينا لغفور رحيم بہانا کون کی اور رحم کون کی دی اللہ رب العزت دیرا تا بخنو کی اللہ دیرا بان اخبر رحم کی